بسم الله الرحمن الرحیم. د الله جل شانه ارشاد دی چې واستوصوا بالنساء خیرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو سره د زنانو سره ښه وخت تېروئ. او قرآن عظیم شان کې راځي الله جل شانه فرمایي وعاشروهن بالمعروف، تاسو سره د زنانو سره ښه ژوند تېروئ. نن یو خبره دا کو چې ګوره کله کور کې بې اتفاقي د سړي او د زنانه د یو بل سره بې اتفاقي، سړی ناراضه د زنانه سره او زنانه سره خپل ژوند تېرول نه غواړي، او زنانه دا غواړي چې زما کور کې د اتفاق راشي او د سړي سره چې زما ژوند برابر شي. او سړی دی ځکه ځینې سړي داسې چې کله د کور د بار شپې کوي، کله د کور د تښتي، او ورسره کله جنګ کوي په کور کې، کله چې کوم دی نور خبرې کوي، کله زنانه د پیغورونه کوي، کله وال او ټکول کوي. د هغې دپاره عالمانو یو اته نسخې لیکلي دي چې کومه زنانه په کور کې د اته عملونه کوي، د دې په برکت سره به د سړي او د ښځې هغه اختلاف ختم شي او الله تعالی بر دواړو منځ کې اتفاق راولي. ګوره اتفاق ډېره بهترین عمل دی او الله تعالی فرمایي تاسو خپل منځ کې اتفاق پیدا کړئ. مسلمانان سړي او مسلمانان ښځې، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مؤمنان سړي او مؤمنان ښځې الله تعالی فرمایي دا د یو بل سره مددګار دي، د یو بل سره به امداد او مدد کوي د اسلام د دین په کارونو کې. هغه ته نسخو له راځو موږ تاسو چې هغه اته عملونه کم دي چې زنانې وکړي او د هغې په کور کې اتفاق راشي او سړی او ښځه د بې اتفاقۍ نه خلاص شي. نو د هغې نه یو دا ده چې ګوره بې اتفاقي اکثر کورونو کې شیطانان پیدا کوي او د شیطان د وجې نه په کور کې بې اتفاقي راځي. نو یو حدیث کې راغلی دی جناب رسول الله فرمایي چې په کوم کور کې سورة بقره لوستلی کېږي نو د هغه کور نه شیطانان تښتي او شیطانان ترې وځي. نو کومه زنانه چې په خپل کور کې د سورة بقرې تلاوت کوي، سورة بقره د قرآن کریم اولنی سورت دی غټه، او چې کله کوم کور کې دا لوستلی کېږي د هغې په برکت سره به د دغه کور نه شیطانان تښتي او دغه کور کې به سړی د ښځې سره چې کوم دی په اتفاق کېږي، بې اتفاقۍ نه به خلاصېږي. دویم عمل علمای کرامو دا لیکلی دی چې کومه زنانه په کور کې او لا حول ولا قوة الا بالله دا د ورځې 500 پیرې وایي، لا حول ولا قوة الا بالله دا د ورځې 500 پیرې وایي. نو که د کومې ښځې سره او زنانه سره خاوند جوړ نه وي نو د دې لا حول ولا قوة د برکت نه به الله تعالی چې کوم دی هغه د دې برکت سره به الله تعالی په اتفاق کړي او سړی به دې خبرې ته جوړ شي چې د ښځې سره به جنګونه نه کوي، د کور نه به نه تښتي او ورسره به د ښځې سره وال او ټکول نه کوي، نورې خبرې به نه کوي. او کله داسې چې نارینه چې کوم دی هغه په ګناهونو باندې اړمي، د نورو زنانو سره تعلقات دي، د چې کومه زنانه 500 پیرې د ورځې لا حول ولا قوة الا بالله وایي، د دې په برکت سره به الله تعالی چې کوم دی دا ښځې دا خاوند تابعدار جوړ کړي او د دغه اختلاف نه به چې کوم دی ختم شي او ښځه او خاوند منځ کې به جګړه ختمه شي او ژوند به چې کوم دی هغه برابر شي، ژوند په عزت کې شي. بل علماء کرامو دا لیکلی د اتفاق دپاره چې په کم کور کې تصویرونه وي نو دا کور ته د رحمت ملایکې نه راځي. نو لهذا په کومو کورونو کې چې تصویران دي یا د لیډرانو یا د سیاسي خلکو یا د هسې خلکو یې د ځناورو تصویران وي نو دغه کورونه نه لرې کوي. د دې په برکت سره به کور کې چې کوم دی د رحمت ملایکې راشي او هغه اختلاف به ختم شي، کور کې به اتفاق پیدا شي، ښځه او خاوند به د یو بل سره چې کوم دی بیا صحیح زندګي تېروي او ښه ژوند به د یو بل سره چې کوم دی تېروي، د دواړو ژوند به په اتفاق باندې شي. او بل عالمانو لیکلي دي چې څوک روزانه او یا پیر یا ارحم الراحمین وایي، د کمې زنانه نه چې خاوند نارضا وي یا کومه زنانه نارضا وي په خپل کور کې نه راضي کېږي، د پلار کره په مخکې منډه باندې تښتي او هلته چې کوم دی ځي او د خاوند په کور کې راضي کېږي نه،
نو پکار دا ده چې دغه زنانه یا د هغې خاوند او یا پیرې یا ارحم الراحمین دا وی د دې په برکت سره به الله تعالی په ښځې او خاوند کې اتفاق راولي او د بې اتفاقۍ نه به الله تعالی خلاص کړي او ژوند به چې کوم دی را روانه زندګي دا په خوشحالۍ شي. او یو حدیث پاک کې راغلی دی چې کله نارینه او زنانه خپل منځ کې ښځه او خاوند یو بل ته وګوري او وخاندي یو بل ته، د دې مطلب دا دی چې زندګي او اتفاق باندې ده. نو چې کله یو بل ته وخاندي الله تعالی دواړو ته وخاندي، د دواړو نه الله تعالی بې حده خوشحالېږي. د دې د وجې نه شیطان ډېر کوښښ کوي چې په ښځه او خاوند بې اتفاقه کړي، ځکه د هغې نه به چې کوم دی قومونه به جنګ کېږي، قومونو کې اختلاف او جنګ جګړې د هغې نه جوړېږي. د لحاظ د اتفاق نه راوستلو دپاره دا یو څو اسباب او وسایل دي، دا چې کوم دی څوک شروع کړي د دې برکت سره به الله تعالی خپل منځ کې اتفاق پیدا کړي.